ډبل ډبل ټو ټیمز چې دی هغه ریسکیو کو د دریای سوات نه 10 کلنه زیارت ګل لاش چې دی هغه د شموزو په حدودو کې د دریای سوات بې رحمه موجونه چې دي د هغې نظر شو دا د بریکوټ اوسېدونکی دی زیارت ګل چې سبحان صاحب دا د کوم ځای نه تاسو لاش ریسکیو دا چې موږ د شموزو په دغه سره کوټې سره دغ کړو کوټې د وټې سره هغه ځکه بیا موږ باره نه شو راخېږولی نو بیا زموږ جالۍ والا ولګېدو نو هغو بیا ښکته یو شموزو پل سره موږ ریسیو شو مننه چې ډبل ون ډبل ټو ریسکیو ټیمونه د لواحقین چې دي هغه هم موجود دي د شموزو په حدودو کې زیارت ګل چې کوم د بریکوټ اوسېدونکی و د هغه لاش چې دی بریکوټ هسپتال ته دا وخت راوړی شو تاسو ته بارني مناظر چې دي هغه هم ښیو په خپل سکرین دا تاسو ګورئ جی چې دغه مناظر دي لواحقین چې دي هغه هم په بریکوټ هسپتال کې موجود دي زیارت ګل د بریکوټ اوسېدونکی و او د دا چې دی نو په دریای سوات په غاړه موجود و هلته کې د چې دی نو میخې ساتلې د ده لاش چې دی بریکوټ هسپتال ته دا وخت راوړی شو لواحقین چې دي هم موجود دي ورسره دا لاش چې دی د شموزو چې کوم حدود دي د دریای سوات د هغې بېرحمه موجونو چې دی نظر شو تفتیش چې دی به هم په دې کې باقاعده روان وي د هغې نه بعد به مکمل پته لګي د ډبل ون ډبل ټو ریسکیو ټیمز چې دي هغه دا لاس چې دی هغه ریسکیو کو دا وخت د بریکوټ هسپتال نه براه راست ته دا مناظر ښیو زمینداره پورې غاړه ده ها نو دا راته ووایه ته راته لږ تفصیل راکړه چې د دی په میخو پسې پورې وتو دی په زمیندارۍ په کار پسې پورې وتو د میخو سره یو ځای دغه ځای جوړ دی دا ځای جو بس دوه نور ماشومانان مې پورې وځي خو وخت یې پوره تاسو ته څنګه پته ولګېده بیا زه خو په بازار کې وم ما ته کال لاغی چې دغه شانتې دوتي سین مې وړو ځان نه ورسوه چې موږ ورسېدو ریسلي والا موږ ټول یو ځای ور ورسېدو ټیک او جی بالکل جی دا زیارت ګل چې د بریکوټ اوسېدونکی و د ده لاس چې دی هغه ریسکیو شو بریکوټ هسپتال کې دا وخت موجود دی بالکل جی دا وخت په بریکوټ هسپتال کې موجود یو کوم لاس چې راوړی شو د دریای سوات بېرحمه موجونو نظر شوی د ګل چې د بریکوټ اوسېدونکی دی او د ډبل ون ډبل ټو ټیم را سره هم موجود دی دا راته ووایي تاسو لاش ریسکیو کو څنګه تاسو ته اطلاع راغله چې ورسېدی په څه حالت کې و بسم الله الرحمن الرحیم 8:35 باندې موږ د کنټرول نه کال لاګی چې داسې یو ډیډ باډي لیدی شوي ده مهرباني وکړئ تاسو سپاټ ته ځان ورسول زموږ ټیم چې دی دا په 15 منټ کې دننه سپاټ ته ورسېدو هغه ډیډ باډي واخیسته د بیرکوټ هسپتال ته مو راورسوله اوس فردر د هغې چې کوم انویسټیګیشن څه کېږي هغه روان ډېره مننه چې د ډبل ون ډبل ټو ټیم چې دا ځوانان چې دي دا لاړل او د دریای سوات بېرحمه موجونو دا مختلف حادثات چې دی مخې ته راځي دا وخت چې کوم لاش بریکوټ هسپتال ته راوړی شوی دی د ده نوم زیارت ګل دی د بریکوټ اوسېدونکی دی پوسټمارټم او د طبي امداد او د ریپورټ نه بعد به پته لګي چې یاره واقعیت